اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ ومن لم یستطع منکم طولا سوچ طاقت نہ لرے منکم دتا سنا طولا د غنا په حواله د مالدارای په حواله ځکه عربو کې رواج داو چې د آزاد خزې مہر یا برایډل منی دا به ډېر غټو صحیح تاسو ولور وایو ولور به ډېر زیات نو ولور به ډېر زیات نو دوی به آزاد خزانه شکولې نو الله تعالی وی که آزاد خزانه شي کولې د چا وینځ سره نکاح کوي څه سره تاسو وینځ وایو سلیوګل ومن لم یستطع منکم سوچ طاقت نلري تاسو نه طولن د مالدارای په اعتبار ان کے حاج نکاح کے المحصنات آزاد خزې المؤمنات آزاد مومن خزې فمما ملکت نکاح کیا غا چی مالکان لی ایمانکم لا سندرون استاسو داغے یعنی دا چاوینزی دی من فتحاتکم دا وینز استاسونا المومنات خو مسلمانی وینزی واللہ عالم بی ایمانکم اللہ تعالی عالم دے پا ایمان تاسو بعضکم من بعض انسانان خلق یو بل سر برابر یہی نو اللہ تعالی فرمائی دیتا مگورا چیز ما خضا دا دا چاوین زد خدای وی انسان دے اغوم انسان تو فانکحونا نکاح کئی دغوین زد بلچا بی اذن آلیننا پا اجازت دا مالکانو داغے وآتوہننا ورکی اغویتا اجورہننا مہرونا یعنی والور برائڈل منی بالمعروف دا رواج پا تقاضا چه رواج سدے بالمعروف دا کسٹم پا تقاضا محصنات پا دے حالت کے چاہوے سر نکاح شوے غیر مصافحات ندا چغی زنا کون کی ولا متخذات انی جوڑون کی اخدان بوائے فرینڈ اخدان مین دا دا خدن جمع دا خدن وی بوائے فرینڈ تا ذکر شریعت اسلامی کی دا بوائے فرینڈ یا دا گرل فرینڈ تصور نشتا ولا متخذات اخدان نو اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دا نکاح پا باب کی صرف نکاح جائز دے زنا نہ روا دا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ دانا روا دی فَإِذَا أُوصِلْنَا چکل دوی سر نکاح اکریشے فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ کدی راتلو کل پزنا د نکاح بعد نوز دے کو گورا یو طرف تا کہ دغ وینزو تا او غلامانو تا رائٹس کے کمے دے نو بل طرف تا پر ڈیوٹیز کی پہ کمے دے بل طرف تا پر ڈیوٹیز پہ لکم دغ زنا دا کہ یو آزاد خزی اکڑا د نکاح او د وادن بعد او دا پی پروشو پا کوٹ آف لا کی نو بیا بس ٹون ٹو ڈیتھ کی گی سنگسارا ولے بشی سبک ولے شی سنگسارا دغ رنگی یو سڑے چه وعدہ کردے یو مسلمان دے او زنا اکڑا او زنا پی پروشوا نو ٹون ٹو ڈیتھ کی گی با خو ہر چه غلام دے او وینزدہ کہ دی د وادن بعد ام زنا اکڑا دے ٹون ٹو ڈیتھ کی گی نا دے ٹون ٹو ڈیتھ کی گی نا دل صرف د کوڑو سزا ور کی گی فغلیہن لازم دی دوی باندے نصف ما غلل موسنات نیم سزا دا آغا چی دا پا آزاد خضو باندے من الغضاب دا سزا باب کے ذالکا دا سزا دا دے دا پارا لمن خشی الغنت ملکم چی سو کرے گے دا زنا کارین استاسو کمیونٹی کے وان تصبرو اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی وینز سر نکاح کو جائز دے چی تا آزاد خضو سر نکاح نشو کولے ہولی زکر دا غرف تقاضا دا اغی والور زیاد دے دا اور پتہ قدا دا اغی والور زیاد والور لس لکا روپای دا استا سر لس لکا روپای سر دوی چیتا آزاد خزی سر نکاو کی نو چرتا دا چا وینزا چیوی نو دا اغی بکار پا آسان ہوشی پینزو در اللہ ذرم والور بانے بکار ہوشی خو اللہ تعالیٰ فرمائی چی یو نقصان بایی در تا چی بچے دے پیدا کی گی نو دے با غلام بھی دا دغی وینزو دا مالک دے با غلام بھی ستا بزوی خو دے با غلام کی گی دا چا دے دغی وینزو دا مالک زکر دا پروڈکشن دا غد وینزو دے تاسو شه دے دا پروڈکشن دا غد نو دی وجه اللہ تعالی وان تصبروا خیر لکم چې صبر وکي او وینځ سره نکاح نه کوي دا بهتره ده چې اولاد غلامان نشي
وان تصبروا ادا چې تاسو ځان بندو ساتئ د نکاح د وینځونه خیر لکم دا بهتر دی تاسو د پاره والله غفور رحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی یرید الله واری الله تعالی لیبین لکم چې ټول احکام واضح کې تاسو ته الله تعالی وایي دی یو شی جواز درته خیم چې دا جایز ده خدای افټر افیکټس درته خیم چې شی به جایز وي خو کدی وکړو نو نقصان درته دا ملایي کدی وکړو نو نقصان درته دا نه الله تعالی وایي دا ټول رخونه ته ځکه خیم چې بیا وایي چې الله تعالی سنسیر ایڈوایس رانه کړ الله تعالی وایي د سنسیر ایڈوایس هم درکو چې وینځ سره نکاح کو جایز ده خو افټر افیکټ دا ده چې اولاد به غلامان کیږي د دغه وینځ د مالک نو د دې وجه الله تعالی وایي دا دویم رخ به ته مو کو چې وان تصبروا خیر لکم وَيَهْدِيَكُمْ اللہ تعالی خیتاستا سنن الذین طریقے دا کسانو من قبلکم چی مخجد تاسنو ویتوب علیکم او اللہ تعالی سامدہ ولتاستا واللہ اللہ تعالی علیم الحکیم عالم دے حکمت والدے واللہ یرید غوانی اللہ تعالی یتوب علیکم چی سامدہ ولتاسبانے ویرید الذین وغوانی آکسان یتبعون الشہوات چی غی فالو کئی خواہشات شہوات مانا خالشات وین ڈیزائر اغی سواری ان تمیلو میلن غزیما چی تاسو وارید اللہ تعالی دلارنا میلن غزیمن پر دیر درو اوڑے دو سر نو دا سے خبری بدل زین کیا چی اغبتام بس گائید کیو دا صراط مستقیم نبر دیر لرے بوسی یرید اللہ غواری اللہ تعالی ان یخفف عنکم چی آسانی راولی تاسبانے وخلق الانسان ضعیفا پیدا کلیشوی دے انسان ضعیفا کمزورے دے خپل خواہشات کاؤنٹر کولے نشی ارسا کولے شی خود خپل خواہشات نشی کاؤنٹر کولے خواہشات سڑے سرنڈر شی سڑے نارواولے تے خواہشات دو وجہ سڑے زناکاری ولے تے خواہشات دو وجہ سڑے سوکمڑائی ولے د خواہشات د وجہ غلا ولکې د خواہشات د وجہ صحیح نو الله تعالی فرمای انسان کمزور دی باید چې د گائیډ پیشي قوت ولا ورکړي شي چې د گائیډ پیشي او قوت ولا ور انکریج شي چې نه دا کار مکوا د دې افټر افیکټ داسې دي دا کار مکوا د دې افټر افیکټ داسې دي دا کار مکوا د دې افټر افیکټ داسې دي یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تاکلوا اموالکم مخری تاسو مالون خپل پخپل میس کې بالباطل پناجائز طریقہ باندې نو د چا مال غلا کول ناجائز طریقہ دا د چا مال د سود په حواله غسل ناروا طریقہ دا چا سره دوکه کول ناروا طریقہ دا چیټینګ کول ناروا الله تعالی وی دا د یو بل مالونه په دې ناجائز طریقو مخری لا تاکلوا اموالکم بینکم مخری تاسو مالون اخپل پخپل میس کے بالباطل پناجائز طریقے سرا الا ان تکونا ہاں دا چتا حاصل کی مال دچا تجارت پترے کے دا تجارت عن تراز ملکم پبا ہمی رضامن دے پخپل میس کے ذکر تجارت کے خوست چابانی امپوس کولو نشی دیکھو گر دا زما تسبیح نو ته په ما فورس ونه شو کولای چې دا تسبیح ما باندې خرڅ کا اگر چې دا 50 روپو دي د 50 ډالرو دي او ته وای په 500 ډالر را باندې خرڅ کا اوس کو دې نه خرڅوم نو ته بس کې ما ته په ټوپک راخلې چې خرڅې به را پسې کې نیمړوم دي نه الله تعالی وای دا خرڅول غسل دا په باهمي رضامندای باندې کیږي په څه باندې کیږي باهمي رضامندای باندې اوس باهمي رضامندای کې چې کم قیمت متغیر شه تعالی جاهل دی چې کم قیمت متعین شه دا تعالی اوس دا شی 50 روپو دی ازې تعالی په 2 روپۍ درکوم څوک ما باندې اعتراض کولی شي باندې ته ولې د 50 روپو شی په 2 روپۍ ورکې دا شی 50 روپو دی او احمد الله جان ماره په لاس باندې خپل په دوه څوک اعتراض کولی شي چې ته ولې 10 روپۍ ورکې د 50 روپو په داله کې ډیر کار کوي نه دی 50 کې هم 3 13 کوي نه احمد الله جان ها دا د شیر شام یا ایها الذین ندوسی دون شریعت کی یو توی ثمن دولیکا فیصلہ ثمن او یو توی قیمت نو قیمت آغا پرائز دے صحیح پرنٹڈ پرائز باہر یو شیبانے یو پرنٹ دیتا قیمت ہوئی دیتا سوئی دیتا قیمت ہوئی یعنی ہر یو سڑی دا پارا آغا قیمت دے او یو د ثمن نو ثمن ته ډیل وای سوې ورته ډیل وای ورته دا شی د 50 روپو ده 50 روپے ما وتا ډیل وکړ د چا پیسې اعتراض ده د
دشره 500 روپے په 3 روپے ما او تا ډیلو ته چا پیسې اعتراض ده ټویوټا موټر د 1995 په 10,000 دی شیر صاحب مال په 100 روپے راکې 100 اعتراض نشي کولای صحیح یادې ته په 15,000 خپل څوک ما باندې اعتراض نشي کولای زموږ د خپل ډیل ده نو دی یو ته وای سامان او بل ته وای قیمت یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تاکلوا اموالکم مخری مالون خپل بینکم خپل مسکی بالباطل پناجائز طریقہ الا ان تکونا مگر دا چوی تجارت عن تراض منکم فباہمی رضامن دے پمیستاسو کے ولا تقتلوا انفسکم امقتوی زانون خپل پفراڈ باندے نا اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا چیٹنگ کے غلی کے فراڈ کے غصب کے دا چا حق وے دا اصل کی خودکشی دا دا سچے دا دا دینی خودکشی دا اللہ تعالیٰ وی دینی خودکشی مکوا soon or later you have to face the consequences صحیح یا خو بس وقت دیتا تیار کی چا بڑے مرچ چیلی سڑی ماسر فراڈ کرے لے یہ سڑی ماسر تباہ کرے نو یا بڑے آغا مرکی کاغا دے مرنے کی دا حرام مال بڑے پخپلا اوجنی دا حرام مال بڑے پخپلا سکا خلق کوئی دا حرام چیزے دا دیرپا نہیں دا ڈیوریبل نہیں ډیوربلی د دروغو منډه دا ډیره اوږدنی مونږ ورته د کوټې دا نو دا کوټه کډیره لوی ده خو چې هغه تر روان شي نو 2 منټه کې به بل څه ته بوځيږي صحیح او کنه وځيږي نو لاندې پریوزي نو بس دې خبره ده چې دروغ مو فراډ مکوا دوکه مکوا ولا تقتلوا انفسکم امملوی زانون اخبر پناروا بزنس پا دروغ ویلو پا فراڈ کولو ان اللہ کان بکم رحیما تاکہ سر اللہ تعالیٰ دے تاسبان مہربانا نو خدای وی فطری طور خود مہربانے خدا تچ سکے نو زمان غضب لدعوت ورکے اللہ تعالیٰ وی زخود چابانے غصہ کی گم نا دا غصہ ولیشم ذکر دی سڑی پخپل ماتولی جتا ما بانے غصہ شاہ کنی اللہ تعالیٰ خود فطری طور مہربان دے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا اسوچ کئی داکار عدوانا پزیاتی و ظلم فَسَوْفَ نُسْلِي نَارًا نظرد چ داخلو بدلا نارا اوتا وکان ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اد داکار اللہ تعالیٰ تا دیر آسان ان تج اس چ اللہ تعالیٰ وی چ کسوک وائلیشن کئی نو دوزخ تا بزی جہنم تا نو پا من خو حیبت را چی اللہ زان بسنگ بچ کو اللہ تعالیٰ وہی تو کوشش کوا غٹ گناونا مکوا واڑا گناونا برتا معاف کون غٹ گناونا مکوا لوی جرمونا مکوا واڑا جرمونا برتا معاف کون ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنکم کتاسو زان بچ گوئی کبائر ما تنہون عنکم دغٹو آغا گناونونا چی منکری شوی تاسو داغینا نکفر عنکم سیئاتکم نو ابرجو من تاسونا سیئاتکم وال گناون استاسو وندخلکم اداخل بکو تاسو مدخلا کریما بہترین زائتا خیست زائتا چی جنت تے نو اسلوی گناہون اغس شیدی ابن عباس فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چلوی گناہ ہر آغا گناہ دے چی پاغی بانے یا شریعت سزا مقرر کرے دا چی دا سزا والا ورکے یا داغی ذکر قرآن کی یا حدیث کی شوے دے اللہ تعالیٰ پہ یا دا غضب ذکر کرے دے یا دا لعنت ذکر کرے دے چی سکدا کر کے دا لعنتی دے چی سوکدا کر کئی دے دا غضب مستحق دے نو دے تسوئے دے تا لوی گناہ ہوئی دے تسوئے لوی گناہ ہوئی اور امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی گناہ با پخپل وڑو کئی یا بلوئی دی تو والیم پہ اعتبار با گناہ یا ورکوٹے یا بلوئی دی خو پا دے حوالا چی دا دیر لوی ذات تا حکم وائلیشن دے نا غوی وڑو کے مڑو کے گناہ نشتا غوی ہر گناہ لوی دے چی خدای عظمت تاو گورے ہر گناہ لوی دے چیز تاو گورے یعنی دیتا مگورے چی دا گناہ سورا دے دیتا مگورے چی دی گناہ کے مخالفت دا چاکی دی دا ٹریفک وائلیشن دے دا ایف بی آئی دا رول وائلیشن دے دا آئی آر ایس وائلیشن دے کہ دا آئی این ایس وائلیشن دے دا ہر یو ادارے دا لخپل پل قوت دے نا دا طول کائنات دا خالق دا رولز وائلیشن دے دا آغا خدای رول پا مالول دی چی چاٹولا دنیا پیدا کرے دا امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا گناہ متعلق اچھر دا تصور مکوا چی وڑو کے رضا خیر دے گزارا بارا سر ہوچی صحیح یعنی دا خدای یوا دا درم خبرہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی گناہ لوئی کانسیڈر کی گی غٹ
کہ احساس د یری د الله در سره نه ګناه هر څنګه شي خو چې تاسو کې یره نه راځي به درېږي کې څنګه کې په جرأت باندې کې نغوی دا به وړو کې ګناه نه دا به غټ او که ګناه دې څه وخت کو نو په دې کې د خدای یره امرات ده یره خدای دې معافي وکړي دا کار خدای دې رحم وکړي نو بیا ممکن ده چې الله تعالی وړو کې کنسلر کی چې زړه راځي دا ګناه کو خدای شیک کو دی یاره ولا تتمنوا ما فضل الله ارجو مکوي خواهش مکوي ما د اغه نیچرل او فطری صلاحیت فضل الله به بعضکم علی بعض چې برتری ورکړي دا الله تعالی داغه په سهاره تاسو له یو بل باندې نو الله تعالی دا مسله ولیکه چې الله تعالی انسانان دو سیکس پیدا کړی دي میل او فیمیل نارینه او زنانه نارینه او زنانه د نارینه په دې سټرکچر کې نارینه په دې سټرکچر کې الله تعالی خپل صلاحیتونه او استعدادات خو دي ټیلنټ وي ورته انګریزي کې او د زنانه په طبیعت کې الله تعالی خپل صلاحیتونه او استعدادات خو دي فطری اعتبار سره سډیوټه الله نارینه ته ورکړي دي داغه صلاحیت پاواله او سیز زنانه ته ورکړي دي داغه د استعداد په حواله د نارینه غکار که زنانه باندې واچي دا زیاته دي دا دغه فطرت خلاف دی او د زنانه کار که په نارینه واچي کوي نشي ځکه دا دغه فطرت خلاف دی اوس دا غټ غټ بوجونه اوچتول دا چا دي دا نارینه کا ذکر زنانه باډي سټرکچر کې د پاره نه دي د زنانه باډي سټرکچر اوس ته وایي چې نه باډي سټرکچر زنانه ډېر مضبوط ده که غټه پټه ده که غټه پټه ده صلاحیت شته نه یعنی دوره غټه خطبه 200 پاونډه خو ته आवाज ته ګوره ها د نارینه د आवाज کوم فریکوئنسي چې ده د خدای د आवाज هغه فریکوئنسي کې دی شي نه او د دیوال د شانم خبره کې ته आवाज بچاره د زنانه ده ولی د आवाज ولی باریک دی څنګه دا سټرکچر خبره ده درته خبره نو صرف आवाज باریک نه دی بلکې د دې د بدن ټول سټرکچر هی باریک دی د دې د بدن ټول سټرکچر هی نازک دی ځکه د زنانه کمال په نزاکت کې دی زنانه کمال په څه کې دی په نزاکت کې دی د نارینه کمال په سختۍ کې دی چې بدن سوره سخت وي سوره مضبوط وي دا نارینه کمال دی د زنانه بدن چې سوره نرم نازک وي دا دغه کمال دی صحیح ده نو دا د سټرکچر خبره ده اوس الله تعالی نارینه باندې دا ذمہ داری تولې ده ټیټو چتور د زور کار کول زنانه باندې دا کول شرعاً ناروا دي صحیح دا غیر فطرت خلاف دي یوا اوس د ماشومانو ټیک کیر کول ورکوټ ماشومانو دا صلاحیت الله تعالی ورکړي زنانه لا یو مور وی درې څلور واړه ماشومان ورسره ټیک ټاک سنبالي کني سنبالي ځکه دا غیر په فطرت کې دي او یو ورکوټه معصوم تا والک احمد الله جان ته د لسو بجو نه وړاندې به دې لیونه کړی صحیح ا دې بدیا ټلیفون نه کوي چې وخت دې به خو به تکم ځای سپو دې معصوم لیونه کړ ځکه چې دا فطرت خلاف ده دا د نارینه فطرت کې شته نه دی نشي اندر کولای دا خبره دین کړه نو الله تعالی فرمایي چې دا څه مکووي چې نارینه کوشش کوي د زنانه کار په ذمہ غوښتل او زنانه کوشش کوي د نارینه کار په ذمہ نه ټول خپل ذمہ داري پوره کوي دا دنیا نن تباہ او برباد ذکر او چې سیر سره میکسینګ روان دي ولا تتمنوا ارجو ملری ما د هغه شی خواهش مکوي فضل الله چې فضیلت ورکړي دی الله تعالی بعضکم علی بعض انسانانو له یو بل باندې د سکس اعتبار باندې خدای وي د سکس اعتبار باندې خو سکه په یو سکس کې دنه هم انسانان ټول یو شان ندي دا ټول نارینه یو شان صلاحیت لري لږ سره نو کټول نارینه یو شان صلاحیت لري نو بیا شیرسا ډېرې پیسې ولې ګټي او نصرامت کم ولې ګټي نه خو د ذهن په دغه فیلډ کې کار کوي د نصرامت په دغه فیلډ کې کار نه کوي صحیح د احمد الله په یو فیلډ کې ذهن کار کوي د نصرامت په کې نه کوي د نصرامت ذهن کار کوي د تاریخ په کې نه کوي صحیح نو الله تعالی دې سره دنیا چلېږي دا موږ داسې الیمنټس خو د مختلف افرادو کې یا مختلف سیکس کې ځکه ټول یو شان دنیا به چلېږي لږ زور سره اوس ټول خلک ډاکټران شي ټول خلک ها ډاکټران شي نو بیا به بلډینګونه څه زبادي صحیح ټول خلک انجینران شي نو کایزر کې به کار څه کوي بیا ډاکټر بچای صحیح او کټول خلک میکسیکنان شي او د پی ټی میډیو ته نو بیا به پروفیشنل کارونه څه کوي
الله تعالی فرمایي دې سره د دنیا چلو. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نارینو د پارا نصیب د دوی فطری صدا مما اکتسبوا هغه دوی حاصل کړي د فطرتن نیچرلی چې نیچرلی الله تعالی کوم صلاحیت ورکړي دي د دوی هغه پورشن دي. وللنساء زنانو د پارا نصیب حصدا مما اکتسبنا هغه چې دوی حاصل کړي د نیچرلی او فطرتن. اوس الله تعالی فرمایي چې باید چې نارینه دی کنفاینډ او کمیټډ وي خپل نیچرل ریسپانسیبিলিټی ده او زنانا دی کنفاینډ وي خپل فطری ذمہ دار ہوتا. اوس په دې باب بتاو څه کوي واسال الله من فضله ده الله تعالی مهرباني غواړي چې او الله ما ته کومه ذمہ داري راکړي دي خدای مال توفیق راکړي چې هغه پوره کړم. او زنانه د دعا کوي چې او الله مال دې کومه ذمہ داري راکړي دي مال توفیق راکړي چې هغه پوره کړم. دا الله مهرباني ده. نه نه داسې دعا نه کوي چې او الله دې خدای کوم صلاحیت ورکړي هغه مال راکړي او ایرمانه لا تزم نه خدمت کوي صحیح. او دا خدای دا نه غواړي چې او الله زه خو تا پیدا کړې خدای خو ما دا شیخ وسنه ما سره کې. واسال الله من فضله وعلي الله تعالی نه فضل او مهرباني ده الله. ان الله اس دا خبرداري ریزرویشن چې وسړی دا ویل شي چې ولې دا صلاحیت مال نه راکړي الله تعالی وایي خدای سره به ارګومنت نه کوي. ان الله کان بكل شيء عليما تحقیق الله تعالی دې پار شی باندې علم لرونکي. ولکل جعلنا ادا هر یو کس د پارا ګرځولې دې مونږه موالیا اقربا او رشتہ دار مما دا هغه مال ترکل والدان چې پرې خود دې والدین او الاقربون نو رشتہ داران. نو معنا دا الله تعالی فرمایي سوچ عمر شي دا غوڅ لیګل هایر او لیګل انهریټرز شته څوک لیګل وارثان شته. او تفصیل وړاندینو آیاتونو کې تاسو ته په تفصیل کې د فلانی څه مې سکیږي د فلانی څه مې سکیږي د فلانی څه مې سکیږي. ولکل الجنه ما تاسو ته ویلو چې کله سړی مرشي نو څو حقوق ته متوجي شي سره احمد سلو. نمبر اول داغه په مال کې تجهیز او تکفین داغه. نمبر دویم قرضې ادا کول. نمبر دریم وصیت نافذول. نمبر څلورم په وارثانو کې داغه میراث تقسیم اول. د ټول نوړاندې به داغه مال کې داغه د تجهیز او تکفین تنظیم کیږي د مقبره او د قبر ایکسپنسز. نمبر دویم چې هغه باندې کومه قرضې دی هغه ادا کیږي. نمبر دریم هغه وصیت کړي 1/3 پورې به هغه وصیت هغه امپلیمنٹ کیږي. باقی څه صفات شي دا به داغه وارثانو کې د قران سنت په حواله باندې تفصیليږي. خبر دې کړاله اوس تجهیز تکفین او مشه قرضه ادا شو وصیت هم کړو هغه نافذ شو. مال پاتې شو وارثان نشته. مال پاتې شو خو وارثان نشته. نو چې وارثان نشته بیت المال وارث ته certainly it will go to national exchequer. دا بچته دي قومي خزانه ته. ولکل جعلنا موالیا ادا هر یو د پاره ګرځولې د مونږه وارثان مما د هغه مال د پاره ترکل والدان چې پرې خود د والدین او الاقربون او رشتہ دارانو. والذین عقدت ایمانکم او عاکسان عقدت ایمانکم چې تاسو په قسمونو ځان سره تړلې دي فاتو نصیبهم ورکې دوی ته حصہ دوی. نو په عربو کې او رواجو عربو کې یو رواج دې ته به وي کانټریکټ اپ برادرهود د برادرای معاهده څه شي د رورولای معاهده. دوه کسانو به یو بل الله ورکو چې تدفع عني وادفع عنك کما باندې تکلیفي تو مې دفاع کې کتابانی ځکه د عربو قبایلی ژوندو هلته به جنگونه ډیر نو کما باندې سو کټې کو کی ته باونډ چې ما به ډیفنس کې کتابانی سو کو کی زباونډ چې تا به ډیفنس کوم. وترث عني وارث عنك که زمرشم ته به زما د میراث حقدار او که ته مرشي زبستا د میراث حقدار. نو دا عقد به امپلیمنٹ کېده کله که وارثان بنو نو اتوماتیکلی دغه معاهده دا به طور وصیت قائم مقام د وصیت بشوا. لہذا د میراث به هغه تور سره کده به مرشي علوم به او داغه میراث به تور سره کاو مرشي علوم به. نو دې د بسوي عقد مواخات سبه ورته عقد مواخات یا د برادرای معاهده. ان الله کان علی کل شیء شهیدا تاکید سره الله تعالی دې پاشه باندې گواه. الرجال قوامون نارنا قوامون دا قوام دې نو دا قوام دو معنی دي. یو معنی مینټین کول دویم معنی پروټیکشن مینټیننس اکونومیکل مینټیننس. دا شریعت کې چا ذمہ داری ده د نارینه زنانه باندې ذمہ داری نشته.
زنانه باوند نه چې دا به ارننګ کوي. شریعت اسلامي کې تصور نشته. دا ولي کې مسله چې نمبر اول فاینانشل مینټیننس دا چا د ذمہ داری ده؟ د نارینه. زنانه که مور ده نو فاینانشل ذمہ داری د چا ده؟ د زوی ده. زنانه که خور ده نو فاینانشل ذمہ داری د چا ده؟ د رور ده. زنانه که لور ده نو فاینانشل ذمہ داری د چا ده؟ د پلار ده. زنانه که ښځه ده نو فاینانشل ذمہ داری د چا ده؟ د خاوند ده. صحیح. زنانه که فسق کزن ده نو فاینانشل ذمہ داری د چا ده؟ د نارینه فسق کزن. چې کوم نارینه فسق کزن ده دا هغه ذمہ داری ده. زنانه که دا هیڅ څوک نشته، نه پلار شته، نه زوی شته، نه رور شته، نه خاوند شته، نه فسق کزن شته، نو بیا ذمہ داری د اسلامک ریاست، د اسلامک سټیټ، فاینانشل ذمہ داری د اسلامک سټیټ ده. که اسلامک سټیټ نه بیا د مسلم کمیونټي ده. بیا د چا ده؟ بیا د مسلم کمیونټي. نو دا خو د ذمہ داری خبره شوه. دویمه خبره د پرمیسیبیلیټي یا د جواز، چې زنانه کسب کولم شي کنه، کسب کولم شي او کنه. نو شرعاً کسب کول دې لپاره جایز دي، سروس کول دې لپاره، جاب کول دې لپاره جایز دي، بٹ ټو دی لیمټس اف شریعه، د شریعت په حدودو کې دن چې د شریعت قانون سره نه پامالېږي. نو د قوام یو معنا ده اکنامیکل یا فاینانشل مینټیننس، او دویمه معنا ده پروټیکشن، چې نارینه پروټیکټرز دي. پاره معاشره کې څوک هم نه غواړي چې نارینه د زنانه د په جنګونو کې انوالي. څوک دا غواړي؟ زمونږ پښتنو وطن کې مونږ جنګونه منګونه ډېر کوو. چېرې چې اخذ لم ټوپک ورکړی چې راځه ما سره لاړ شه دښمن ولو. که داسې چا وکړه خلک وایي دا بې غیرته دی. څه به وایي؟ وایي دا بې غیرته دی. ځکه زنانه څوک په جنګونو کې نه انوال کوي، او د دې وجې زنانه ته څوک تعرض هم نه کوي. که د دښمن زنانه چا باندې پېښه شي څوک ورته څه وایي؟ او که چا وایي ورته نو خلک یې مخ باندې چوکاڼې کوي دا بې غیرته دی. تاسو کوي که نه کوي؟ دا بې غیرته دی. د دښمن معصوم ته سخته خبره کړې ده، یا د دښمن شدینه ته سخته خبره کړې ده، ځکه دا خو کمبیټنټ نه دي او فایټر نه دي. ایون دو که د هغه دښمن د کور زنانه کنځاره ته وکړي، څه وکړي؟ اشکنځاره ته وکړي، بدې خبرې وکړي، نارینه ورته جواب نه ورکوي، که ورکوي وله، ځکه دا د تهذیب خلاف ده. دا داسې ویلی. او په خصوصا د پښتنو وطن کې زمونږ د پښتنو ډېر ښه کلچر خو اوس مونږ تباه برباد کړه. ډېر ډالر مونږ ډېر خراب. احمد راجان ته پکې څه وایي؟ احمد راجان ته دا خبره اډمټ کړې که نه؟ د ډالر مونږ ګډوډ کړو. چې زمونږ د پښتنو ډېر ښه تهذیب و، ډېر ښه کلچر، ښه ثقافت او ښه عادتونه. ښه عادتونه نمبر 1 د دشمن معصوم باندې مونږ چېرې سختی خو نه، بلکې داسې پیار به مو ورکوو، محبت به مو ورکوو لکه خپل بچي ده. د دشمن شزینه د هغې متعلق د غلطې خبرې تصور چا کولی شي؟ یوه. درېیمه خبره، دشمن که به ستا کور کې پناه واغسته بل دشمن نه، تا ورته بیا څه وي چې هله خو موقع له راغلی نه، ته خو اوس پناه اخیستې ده. زما په کور کې پناه زه ډیفینس کول زما ذمہ داري ده، زه دفاع کول زما دا مونږ خو ووالو همدغه ویلي مونږ وایي نه مېلمه دفاع مېلمه پناه اخیستې ده، او که مونږ وایو مېلمه دی پناه یې اخیستې ده نو بس هغې ووالو. صحیح. خو دې ته وال نه شي ویلی، دې ته کمال نه شي. نه دا بیا خبره چې اوس کوي که نه کوي، خو زما کار مسله بیانوي، زما کار دا نه چې دلته به امپلیمنټ کوم. نه زه اگزامپل نشم ویلی. الرجال نارینا قوامون مینٹینرز دی. نمبر 1 قوامون پروٹیکٹرز دی. نمبر 2 نو پروٹیکشن مانا که د زنانه په جان څوک حمله کوي نو موږ ورته خپل ډیفینس په خپله وکړه. څوک به کوي؟ زه به کوم، چاهې هغه زنانه خپله ده که پردی ده. د پښتنو په وطن کې که د چا زنانه ته چا دار تلاس جوړ کړ نو بیا څوک څه وایي چې رور دې راشي ډیفینس ته وکړي، که پلار دې راشي ډیفینس ته وکړي، که نه هلته چې څوک هم موجود دی هغه سړي نه پړق وباسي، د شرق ته وباسي. مور خور نه لري، ذلیل بچی وایي داسې که نه وایي سر احمده وایي که نه دا ښه کردار دا نشته. الحمدلله اوس هم کافي دی، اوس هم کافي دی، بس دغه ډالر نه داسې.
الرجال قوامون، نارینا قوامون مینٹینرز دی، قوامون پروٹیکٹرز دی، علی النساء زنانو باندې بما فضل الله د دې وجه چې برتری ورکړي دا الله تعالی بعضهم علی بعض دوی له یو بل باندې. نو د نارینه برتری دا ده، دې طرف ته وګوره، د نارینه برتری دا ده چې دې ارننګ کول شي نمبر 1 او نمبر 2 پروټیکشن کول شي، ارننګ کول شي او پروټیکشن کول شي، دا ذمہ داری ده. او د زنانه برتری ده، د زنانه برتر چې دی له الله تعالی نیچرل ټیلنٹ ورکړی دی، د فیملی افیرز د ټیک کیر کولو، د فیملی افیرز د ټیک کیر کولو، د معصومانو خیال ساتل، او کور کې شیرشاه ته بهترین افغانی پلاو پخول صحیح، او د شیرشاه کپڑے وینځل او هغه استری کول او کور صفا کول، دا ټول کارونه چا دي؟ دا د زنانه دي. نو دا هغې برتري ده. د دغه برترای په حواله شیرشاه باوند دی چې دی به ټول ورځ منډې وایي، کله ډاون ټاون ته او کله یو خوا، کله بل خوا، کله یو اکشن ته، کله بل اکشن ته. صحیح ده. نو دلې په یو انداز برتري ورکړې ده او هغې وبما انفقوا اردی وجه چې نارینه خرج کوي من اموال مالونه خپل. اوس دلته زمونږ دا نظام ډسټرب ځکه شه، ما طرف ته ګوره انشاء الله، ډسټرب ځکه چې زمونږ نظام چې دلته چونکې زنانه ګټه کوي، زنانه څه کوي؟ پیسې ګټي. نو چې پیسې ګټي نو بیا زه ورته خبره نشم کولی چې پیسې نه ګټلې، یوازې ما ګټلې، خو هغه ما ته محتاج ده. صحیح، هغې ټول ذمہ داری زما دي، ضروریات. نو چې زه وایم الله دال ته یو پیاله چای پخه کړه راوړه، او وایي ښه، ځکه انسان یو ایلیمنټ لري په دماغ کې چې دا سړی ما سره دومره احسان کوي، د خوراک راړي، د اسقاق راړي، د مال ډریس راړي، د مال شوز راړي، آرټیشیا ته بوزي، فلان کوي فلان کوي فلان کوي، له پارک ته بوزي، ته څه کوي؟ پارک ته هم بوزي. صحیح. او کله مې ډاون ټاون ته بوزي، کله مې سواپ میټ ته بوزي، دا ټولې پیسې لګوي. نو د چای غوښتا، ډوډۍ غوښتا، کپړې را لوینځه، دا وکړه دا وکړه، دا هغه نه کوي، نه کوي. خو چې هغه کله خپلې پیسې ګټي، کله اسی بیا کله کله تا نه سیوا ګټي، او ته ورته وایي چای پخه کړه، وایي ته پخه کړه، مال هم راوړه. احمد راجانا دا خبره دلته ډسټرب شوه. بس یو ځل چې خبره خطا شي، چې پټای خطا شي، بس بیا هغې نه بس برابرېږي نه. او یقینا بیا زیاتې هم دی چې کاغه هم اته ګنټې کار کوي، تو هم اته ګنټې کار کوي، او اته ګنټې پس ته راغلې او په بستره پرېوتې، لږه چای پخه کړه، هغه وایي ولې ما هلته دغه خو اته ګنټې کار تا هم کړی دی، اته ګنټې ما هم کړی دی. اوس دا ایکسټرا کار 4 ګنټې په کچن کې ورګېدل، او چای ته پخې کړه، روټۍ به زه پخې کړم. صحیح. یا به تقسیم کو سره، فلانه فلانه ورځ به ته پخې او فلانه فلانه ورځ به زه پخوم. فالصالحات پس نیک خزے، قانتات تابداران د اللہ تعالی، حافظات للغیب ادئی گارڈ کون کے دے، حفاظت کون کے دے، للغیب بغیر حاضر د خاون کے. اس پتہ لگے دا چې د خاون کار ارننګ دے بل کور نه بهر سی، د زنانه کار ټیک کیر کول دی د کور دنه، نو دا به کور کی وی، نو چې دا کور کی نه د دوه سيزونو ذمہ داری ده. نمبر 1 د خاون د مال حفاظت، د خاون د پراپرټي حفاظت، او نمبر 2 د خپل بدن حفاظت، د خاون ضمانت ده. نو دی وجه الله تعالی ورته په غیر حاضر د خاون کې د دې حیثیت د چوکیدار ده، حیثیت د سره د چوکیدار ده یا د سکیورټي ده، حیثیت د او دو سکیورټي نه دي. نمبر 1 د خپل باډي سکیورټي چې امانت د خاون ده، نمبر 2 د خاون د اسک سکیورټي چې د خاون ضمانت ده. حافظات للغیب حفاظت کون کے دے بغیر حاضر د خاون کے، بما حفظ اللہ په سبب د دې چې الله تعالی د حفاظت ذمہ داری ورکړي دا. واللاتی او هغه خزې تخافون نشوزهن چې تاسو یریږئ، نشوزهن د بدچلنۍ د هغوی نه. تاسو بدچلنۍ ورته وایئ، بدچلنۍ لفظ تاسو پښتو کې شته؟ یعنې بدچلنۍ چېرې ده؟ کله کله چلته تېرېده نه گزاره کول، خلا بل خبره ته سختي بیٹی وای، بچلنی ته وای، سړی وای چې یار دا ټلیفون بل خو دوره چې دا ټلیفون دی چاته کړی. صحیح. سړی ځین کې چکر راځي، دا خو څوک سړی دی یعنی دا څوک دی. صحیح. دې ته وای بچلنی، چې سړی ځین کې جلدی چرته خراب تعلقات ونه، ها بدګماني خدا چې چې حقیقت نه دلته څه شی هم شته. بدګماني خدا چې ګراوند فیکټ نشته، اته ستاسو هم کې شیطان څخه خبره اچولې ده. No, Sasheshta, you have a little bit clue. There's something going on wrong.
صحیح نو دي ته وایي نشوز. نو الله تعالی فرمایي چې که داسې سوي هم نو دوره فرشته به تا ته کوم ځای پیدا کېږي؟ دوره فرشته څوک شته؟ دوره فرشته نو الله تعالی وایي داسې مه کوه چې بس راتلو سره خو ایله بس معمولي غو نکلو ورته میلاو شوه، ممکن دی دوه خبرې به ورسره کړي او تا ته نه دومره اسمان جوړ کړي ته په ما طلاقه یو دوه درې په درېو طلاقه مې یا ټوپک راواله او الله تعالی وایي نه داسې مه کوه. واللاتی واغ خذے تخافونا چه تاسو یریگئی نشوزهن بد اخلاقی خشه دے دا لفظ دے بد اخلاقی دا غینا منگا ورطا بد چلنی وائی منگا ورطا دا پاکستان پر اردو اخباروں کی راضی بیوی کو بد چلنی کے شبہ میں قتل کر دیا. بس ذرا بد چلانے شبہ کو چه پیدا شی خاوندل تا گزارا نہ کہی واللاتی آخذے تخافونا چتا سویرے گئی نشوزہن دا بد چلانے داغینا فعزوہن ما اللہ تعالیٰ وی رنبے ورطا نصیحتو کا سورتو کا چگورا ہنی زاو تا انسانان ہو سکے مسلمانان ہمی او تا پتر دا انسانیت زان لحدود دی دا مسلمانان زان لحدود دی بیاتا زما غیرت او زما عزت ہے او زما غیرت او عزت معنی چې حرف راځي دا ما د پر ناقابل برداشت نو کدا غیر لږ زه انکار کوي هغه میسج اخلي هغه میسج دې ته وای فعذوهن نصیحت کوي دوی ته واجرون فی المزاج او د دوی سره واجرون پریک دی دوی فی المزاج په بسترو د دوی کی आवाज واجر ان دایم اول خدا چې نصیحت ورته وکا خو که په دې هم دا کنټرول نشو نو الله تعالی وایي چې بیا په بستر ور سره مو پریږه په بستر یعنی یو میسج ورته ورکا پریکټیکلی چې دا شی ډیسلایک کوم دا ستاره ټلیفون کول یو ځای بل ځای ته دی دا څه دا زما خوښ نه دی نو واجرون فی المزاج دی پریک دوی فی المزاج په بسترو کې بستر وای تاسو ورته بیٹھ کې صحیح او که په دې هم اصلاح نشو نو وضربوهن اللہ تعالی وی بیا بیٹ ہر سلائٹلی صحیح دا چې پملا او دوه ډبه ورکړي ته ګوره پوهیږي نه حکم دی باندې پملا باندې ځکه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي ولا يضرب راسها خبردار چې په سر ولا گزار ورنکي ولا وجهها په مخ ولا گزار ورنکي ولا بطنها په خېټه ولا گزار ورنکي ځکه د سر گزار کله لیونتوب او کله مرګ ته مفضي کیږي صحیح ا د مخ گزار کله داسې بشي چې یا به د غوږ کول کړي یا به د سترګه ړنده کړي یا به د غوږ کول کړي یا به د سترګه ړنده کړي او د خېټې ګزار دلته پوره ماشینګي د بچي پیدا کولو نو هغه به ډسټرب کړي یا ممکن د پریګننسي وي نو چېرته یعنې دا ګزار دی د بچي د هلاکت باعث نشي صحیح نو ویضربها ضربا غیر مبرح امام رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې دا صرف د تعذیب لپاره ډیسپلین لپاره تعذیب لپاره نه پنشمنت نه دی دا څه دی بس دا لفظ ځان سره یاد ساته تعذیب نه دی تأدیب دی تعذیب نه دی تعذیب معنا پنشمنت دا پنشمنت نه دی تأدیب دی تأدیب معنا ډیسپلین کول دی څه شي دی ډیسپلین کو دا ډیسپلین کول دا دی خو ګور ماته شیرشاه ته چې گاډي واخلې او هغه چرته ایکسیډنټ شوی صحیح او سډنټ منټ پکې نو اوس ته کله هغه خپل میکانیک لبوزه باډي بلډر لا هغه چې ولا ډب ور کوي نو هغه د موټر له سزا ور کوي کدا موټر سکے فکس کئیے سمئیے دا ڈب اور کوئی دا ڈینٹ استل لکھا دا څه شي نه ډینټ وای تاسو ورته دا ډینټ نه استل دي سموث کول اوارول نو د انسان لپاره ورته ډیسپلین کول سټریټ کول او ډیسپلین کول فَإِنْ أَطَاعَكُمْ کدو استاسو خبرو منلا فلا تبغوا نملټوي علينا پدوی باندې سبیلن سلارا د بدو خبرو کولو اوس کلا یا ټیک دا تر پرونه پورې یا تر بل ورځې پورې ډیس اوبیډینټ وا خبرې ته وګ نه کې خنن نه پکې چینج راغی څه پکې راغی نن نه پکې چینج راغی دا ست خبرو منی او غبط چلنه نه یا دا تعلقاتونه د اغین امزان را الله تعالی فرمایي اوس نیکسټ ان فیوچر کدی ته بیا د ماضی ته ورکه چې تا پیژنم نه سره الله تعالی دا کوم انسانیت ده هغه ستا خبره ته وکي خو دو ستا خبره اومن لا اوس هغه بد عملی نه کوي هغه ناجائز تعلقات نشتا ته ولې خامخا هغه چیرې بیا هغه خو زالول فلا تبو علینا سبیلا دا هم انسانیت نه چې کی چینج راغی بیا د چا ماضی ملټوا درچا ها ماضی دته ماضی لټول وای یعنی تیر وخت ته بیا ما یاد و چې تاسو کول ارڅ چې کول به نه اوس سکی
ان اللہ کان غنیا کبیرا، تاکہ سرا اللہ تعالی ډیر لوړ دی ذات په اعتبار، ډیر لوی دی صفات په اعتبار. وان خفتم شقاق بینهما، اوس دې خو ګوره الله تعالی وایي که د ښځې او خاوند منځ کې جنگ پیدا شو، اختلافات پیدا شو، او تاسو ته پته ولګېده چاته؟ مسلمانانو ته، رشتہ دارو ته، دوستانو ته، اکه تاسو یریدئ شقاق بینهما، د اختلاف د ښځې او د خاوند منځ کې، نو فبعثوا حکما من آل. ان اللہ تعالیٰ فرمائی تو دوست نو څه دپاره ته رشتہ دار نو څه دپاره لیو دم الون چې دی بس سپریټ شي؟ نه، اللہ تعالیٰ وایي نه، جسٹ جمپ ان اینڈ اسٹیپ ان دیئر. فبعثوا حکما، اولیږئ تاسو یو میډیټر من آل د نارینه جانبنا، وحکما یو بل میډیټر من آلیا د زنانه جانبنا. اوس دا سړی یو دی راشي د زنانه جانبنا، یو دی راشي د نارینه جانبنا، خدای دې پسې ایجنډه باندې کیږي چې حساب کتاب کو چې فلانیه مونږ ته پته لګېدل ستا د دې ښځې منځ کې اختلافات دي او جنگونه کوي ډېر، نو دا به لیټ ران به دا مسله کورټ ته ځي، نو ښه خبره ده چې مونږ یې دلته فیصله کوو. نو ستا ګوره پراپرټي څومره ده او څنګه تقسیم کوو؟ هلکه د ښځې دا طریقه ده د ښځې خاوند منځ کې د خبرې کولو دا طریقه ده، هغوی به یا جدا کېږي یا نه کېږي، ته راغلی وله سپریشن کې. نه، الله تعالی وایي ایجنډه به دا وي چې ریکانسیلیشن به څنګه کوو، پیس به څنګه جوړو. د دې وجه فرمایل چې ان یریدا اصلاحا، کدی دوار اوغتل اصلاح د ښځې خاوند، یوفق الله بینهما، الله تعالی به توفیق پیدا کړي د دوی دواړو منځ کې. ان الله کان غلیما خبیرا، تاکي سره الله تعالی عالم او خبردار په نیتونو باندې. نو الله تعالی وایي چې د دې دواړو میډیټرز د دې نیت خالص وي چې د خاوند او د ښځې منځ کې ریکانسیلیشن کوي. نو الله تعالی فرمایي زه خبر یم، زه به توفیق پیدا کوم د ښځې خاوند اس کے بعد ریکانسیلیشن پیدا شي. اللہ اکبر، اللہ